نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو حادما أو محبا ولا تكن خامس إلا فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. फिर हमें दावत दीनी इलाही आम करना है, फिर हमें दावत दीनी इलाही आम करना है, जहाने कुल में फिर से दबदबा इस्लाम करना है। जिस काम के लिए आए वो काम न बिगड़े, सर जाए तो जाए मगर इस्लाम न बिगड़े। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, पटोल सरा पटोल नमक की वजह मसरता अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बयानात को उलमाए किराम वकल मशरान दी खुदारियों वहुकम सरा मुख्तसर वक्त पर मौका मिला हुआ अल्लाह दी दासियों की जिंदगी उस्तासो طول पदे की जमाहू इस्लाम से उतासो जमा जितमंदो न कुरान पर हवाले सरा अल्लाह जल्ल जलालहू दी कुरान पर फला द हिफाजत वादा इस्तिदा द कुरान چې چا هم مخالفت کړی دی نو هر دور کې د قرآن حفاظت وعده الله اغستدا. په قرآن کې الله فخپل فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. د دې قرآن حفاظت وعده موږ فخپل اغستدا، دا موږ فخپل نازل کړی دی، موږ د دې محافظینو. دقه رنګې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکو حفاظت هم الله جل جلاله اغستی دی. او دا تاریخ په دې خبره باندې گواه دی، انګریز نن په دې خبره باندې گواه دی. انګریز له هم خپل تاریخ نه دی یاد، څومره چې پیرنګیان دي هغوی ته خپل تاریخ نه دی یاد او په دې ریسرچ باندې رسېدلي دي. نن الحمدلله د محدثینو د 15 لاکو راویانو هغه حالات نن موجود دي. نن د پیدایش نه والا د هغه د وفاته پورې نن د هغه د تعلیم کم ځای کې تعلیم کړی دی، نن د هر ځای محفوظ دی. دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث محافظت دی. دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه دعاګانو برکت دی. او نن چې دا قرآن موجود دی، نن د قرآن ویونکي موجود دي، نن د قرآن سره محبت کوونکي موجود دي. او لرې خبره نه ده د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې جماعت پرېښودو ټول قوم ته به دې کې او د نن وخت پورې او د قیامت د ورځې پورې څوک خلک راځي په دې خبره باندې گواه دي چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت دغه رنګ قرآن محفوظ دی. نه په دې کې ظاهري طور باندې په الفاظو کې څوک تبدل کولی شي، نه په معنا کې څوک تبدل کولی شي. نن علماء حق موجود دي، د علماء حق په زیر نگرانۍ کې څوک چې په قرآن باندې اعتراض کوي، څوک چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې اعتراض کوي. نن الحمدلله علما په میدان کې ولاړ دي، نن د عوامو هم اصلاح کوي، نن د هغه پیرنګي هم اصلاح کوي چې مخکې راغلی او په قرآن اعتراض وکړو. نن د هغې یهودي هم اعتراض کوي چې مخکې راغلی او په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو اعتراض وکړو. او د دې خبرې تاسو ته زه یو خوشخبري سناومه چې په لندن کې هغه کس چې د دعوت تبلیغ په مهنت سره تلو او د بخاري په حدیث باندې اعتراض وکړو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د عجوه کجوره دا وخوري نو د باندې به سحر او جادو او دغه رنګي زهر زهرینه چیز به پې اثر نه کوي. هغه راځي دغه یهودیان او نصرانه راځي، عیسایان راځي، دا اعتراض کوي و یا خو به دا حدیث خلاف وي یا نعوذ بالله دا حدیث به دروغجن وي او یا به تاسو دروغجن وي. هغه زهر راوړي او هغه زهر مخې ته کوي او هغه څکي.
او هیڅ حاصل پې نه کوي او بیا دې ضد ته وګوره ورته وایي څه ورته وایي دا کېدی شي دیسي دا اسي وایي تا یې در کوم ته یې وسکه دا الحمدلله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث او حفاظت دپاره علماء حق موجود دي او دا یاد ساتئ کله چې د قرآن سره چا دشمني ساتلې ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دشمني وساتله دا دین الله جل جلاله مدینې منورې ته ویول او کله چې د مدینې خلکو علما په بېدردۍ سره شهیدان کړه نو دا دین لاړ کوفې ته خو چې کله د کوفې خلکو د قرآن سره مخالفت وکړو او علما یې په بېدردۍ سره شهیدان کړه نو دا علم لاړ بصرې ته او کله چې د بصرې خلکو د علماو په بېدردۍ سره یې شهیدان کړه د علما یې بې حرمتیانې وکړې نو دغه علم لاړ بخارا او سمرقند ته او چې کله د بخارا او د سمرقند خلکو د دې قرآن او حدیثو سره او د دغه علماو سره دشمني شروع کړه الله دغه دین په دغه ځای کې برقرار ونه ساته نن نه 200 کاله 350 کاله مخکې په سن کې یو مدرسه موجود ده دغه دین دغه طرف ته راغی نن هغه مدرسه موجود ده خو د سن خلکو وفا ونه کړه دا دین لاړ دارالعلوم دیوبند ته او په دې شکر وباسئ چې الله جل جلاله دا مهنت زمونږ نه وانخلي ګنې بیا به دا عظیمه سرمایه زمونږ د لاسو نه واخیستله نو بیا به مونږ او تاسو ته په دنیا کې هسې پاتې یو مونږ او تاسو ته په دنیا کې بیا ضرورت نشته دی نن که د تبلیغ په میدان کې دغه صاحب وایي یو امیر صاحب دی وایي بخارا ته تللی وم سمرقند کې چې کوم د امام بخاري رحمت الله علیه دارالحدیثو وایي دننه پکې خچر اسونه ولاړو چې کوم ځای کې 90 زره طلبا ته د حدیثو درس بړاوېده نن په هغې کې څه ولاړ دي دا د دین سره دشمني ده زما عزتمندو مونږ د دې قرآن سره مینه محبت وساتو مونږ د دې قرآن دا په خپلو سینو کې ورله ځای ورکړو مونږ د دې علماو قدرداني وکړو چې په هر میدان کې مونږ او تاسو ته ولاړ دي نو زما زه خبره مختصر ختمومه خو د علماو سره مینه محبت کول یا خو عالمان جوړ شي حدیث مبارک کې راځي یا طلبا جوړ شي او یا د دې سره خادمان جوړ شي د دې خادمي کوي او په 3 نمبر د دې سره محبت ساتي فضائل علم په باره کې په احیاء علوم الدین کې امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي و چې کله د قیامت منظر ولګي سک خلک به داسې ایثار وي څه به وي ایثار به وي هغه به علما وي هغه به د علماو جماعتي د جنت والا به د جنت فیصله وشي د جهنم والا به د جهنم فیصله وشي او دغه علما به په یو بل سره مشوره کوي چې موږ څه ته حصار یو الله ورته فرمایي دا علم تاسو له ما د دې دپاره نه درکو چې تاسو زه ذلیله کم دا علم تاسو له ما د دې دپاره نه کو چې تاسو زه رسوا کم نن لاړ شئ جهنم ته هغه کس راوباسئ چې تاسو د دنیا کې چا یو جوړه کپړې درکړي دي تاسو د چا یو ګیلاس اوبه درکړي دي او نور هیڅ هم نه دي کړي په زړه کې د سره مینه محبت ساتلی دی لاړ شئ د جهنم نه یې راوباسئ جنت ته یې بوځئ نو دا د علماو سره چې مینه او محبت مونږ کوو دا فضیلت به مونږ ته حاصلېږي نو زما اخري خبره ده چې د علماو مخالفت مه کوئ ګنې بیا به مونږ په دنیا باندې پاتې نه شو او کومو خلکو چې د علماو مخالفت کړی دی د هغوی په خاندانونو کې علما نه دي پیدا شوي د هغوی په خاندانونو کې د قرآن حافظان نه دي پیدا شوي تاریخ په دې خبره ګواه دی نو الله جل جلاله دې داسې وکړي چې دا مجلس زمون د ټولو اسیرې درې دپاره او دغه رنګې د ټولو عظیم پاکستان دپاره او د ټولو ممالکو دپاره د خیر ذریعه وګرځي او اخیره کې دغه څنګه مولانا مفتي احسان الدین صاحب چې تاسو ته وي او یو درخواست یې راته وکړو نو تاسو هم زه دا درخواست کوم چې د دوی سره تعاون وکړئ که یو سړی دی او هغه چا ځمکه ورکړې ده نو اوس سره پیسې نشته دی نو په داسې کار خو پکې کولی شي او څوک پکې کار کوي نور وس نه رسېږي نو یو وخت کې ولا اوبه خو راوړی شي که نه دا خو به کوو که نه انشاءالله الله دې دا عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین